سمندران سره ګرځولې نه شي دې نه پیدا راشي دا په دې تقسیم کړل د درې مو په دې راپور کې او کله دې خرچه راغلي ده لکه روپۍ دې لپاره قیمت درلود 10 روپۍ دومره شي نه دي ښه دا د 10 روپۍ دې لپاره چې په دې خرچه شوې ده خرچه به حساب ته ورسېږي تاسو دا بیا دا وقفه کې بهر پرتای تاسو بیا راځي خان دا ټول مګل ځان سره یو ساتي ډېر مزیدار ما ډېر ښه کتلې دا ډېر ښه شي الله روپۍ دې مسعود ورغلی شي سورہ فیل میں ارسلہ کے بجائے ارسل پڑھا سکوت کے ساتھ خیر بڑی فرق ہے دجال بمکم شکل پیدا خود پر شکل قیامت پر دجال بھی کہ نہیں آؤ روزہ کی میں روز نہیں کہتا خیرو ٹھیک ہے سر رہا دونوں کو رات سے بتا جائے بسم الله الرحمن الرحيم باب زکات الورث ومن زکات الورث لک تفاصیل په ترمذی کې راځي لیکن ویندا او زیاتره تفاصیل سوال ان شاء الله ترمذی کې راوړل لکه ماته وایي سپینو زرو کې زکات ورکول دا د نصاب 200 درهم دی او د 200 درهمونه 250 نیمه تولې فیضه جوړي د 200 درهمونه 250 نیمه تولې فیضه جوړي چې چا سره د 250 نیمو فیضه تولې فیضه او یا د هغه قیمت ورسره او په دې کال تیر شي کال په تیر شي نو دې زکات او زکات یې څومره دی په سرویس کې یوه او که یو سړي سره زهر سره ده نو د هغې نصاب شل مثقال یې دې زمانه کې 19 تولې سره ده نو که 19 تولې سره ده او یا 19 تولې سره ده نو دې به د هغې زکات ورکړي اوس که یو سړي سره 2 نصاب وي مولانا چې زموږ په دې وطن کې مروج اوس څه شی دی زموږ د وطن مروج او ترویج دا فیضه دي اوس موږ دقې ته ګورو هغه زمانه کې د 19 تولو سرو زرو او د 250 تولو سپینو زرو یو قیمت و ځکه نبي علیه السلام وفرمایل چې دا یا اوس دې زمانه کې د سرو زرو قیمت زیات شوی دی د سپینو زرو په نسبت نو اجماع د امت ته پرې خبره په ټوله دنیا کې چې نن سبا نصاب د زکات دا فیضه دي او بل دا زمون دا نوٹ چې دی کنه په دې نوٹ چې موږ زکات ورکوو نو دا خو کاغذ دی په کاغذونو باندې خو څوک زکات نه ورکوي نو بعضې حضرات وایي چې دا اسمان مروجه دي دا کې خبره ده بس نن سبا دا ثمن باندې زکات شو او دا مروج ثمن دی دا خو د کاغذ په شکل کې جیب کې نه ده اړې نه خپل خشته کاغذ راواله مزین او ماشوم لا ورکا ته بچی دا واله ماشوم روپے غواړي روپے را کوته ولا غوا کال تیر ته وځي او دا اصلي دې نو تقلې غنا نو دا اسمان مروجه دي سبا او کته دې نه ما خامخا به نه دکاندار لا بندا وړي چې دکاندار له سپینو زروسته کوي ولا نن سبا چې مال غوخه راکنه کا کوي په دې سو ورته نامات کپې روپے راو نو نن دکاندار سپین زر نه قبل یو دا قبل او د څه خبره چې دا د څونه پیسو غوخه پدې کې پته چاته نشته د دکاندار له سپین زر یو ولدات یو غونډس کې او تا ورته چې مال په دې باندې دغه راکاوه جامې راکاوه دکاندار یې راکا چې ورسره په پیسو بدل ما ته څه پته لګي چې دا باندې سو جوړې جامې کېږي او جوړه مې کېږي نو په نه کېږي نو نن سپینو له سو ترویج نه ورکړي ترویج ته چا دا ځکه دې نوټونه دي دا نوټونه نن سبا اسماني مروجه دي او کته به دې بیا نه مره پرې نوټ د پاسه لیکلي چې تاسو کېږي دا رسید دی اصل کې تاسو په دې کې ورته پرې نوټ لیکلي هر نوټ د پاسه چې څنګه روپے دي مثلا نو باندې لیکلي چې بین دولت پاکستان بین دولت پاکستان 100 روپیہ حامل هذا کو
مطالبہ پر ادا کرے گا رشتہ دردوخه هر نوٹ باندې لیکلی دي دا نوٹ ستا دپاره یو رسید دی رسید ګوره په دې لیکلی دي هر نوٹ ستا په دې نوٹ په پاسې لیکلی دي بینک دولت پاکستان پر اثر لیکلی 100 روپیہ حامل هذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا گورنر بینک دولت پاکستان پہ ٹاکا لگا تمام استا 100 روپے ان سره ورته کتور علی او داري ولا ورته کې مال 100 روپے راکا ناغي له 100 روپو په ځای لهم رسول ضرورت 100 روپو نه دي ولیکن حکومت او ستانه کړل کته وایي خو سټیټ بینک تزم دا سټیټ بینک پاکستان مالیاتي بینک سټیټ بینک وایي الله ما پریږدي نه نو هغه ستانه کړل هغه دا څه ور کړی دکاندار ته دکاندار له حساب درځي دکاندار له ورشه د سرو زرو یا د سپینو زرو دکاندار ته پیدا دې څه زمانہ راځه ابا د فیضه درکې هغه دکاندار چا نه وروړي هغه بیت نه وروړي اصل سر سپین دا د پاکستان په بینک کې پراته اصل سر سپین ال تر پاکستان په بینک کې پراته نو ستاسو سہولت لپاره چې بینک لږه نو بینک تاسو چلم ګران دي او وی ته دا معامله ګرانه د ناغي لیسنس سره جوړ کړی نو بعض خلک ورځي هغه خپل لیسنس چاته پیسې ورکړي سره اخلي او پیسې ورکړي سپین ته اخلي د دې وجه نه د سرو زرو په بین الاقوامي کاروبار پابندي ده یو سړی د سعودي نه سرو زر وروړي یا سپین وروړي ویني ولې د نه ټول جرمانه کوي تر سپین نشي وروړي دا به د بینک په ذریعه چې بینک ته پته ولګي دا کرنسي د بینک په اندازه بینک ته پته ولګي چې په ملک کې دومره سرو زر دي او دومره سپین زر دي دا غي مطابق هغه نوٹ چاپ کوي چرته سره سپین په ملک کې کم او نو کې زیات چاپ کو نو پیسې لا ډیر ورغی او د سره او سپین په ملک کې ډیرو او د نوٹ کم چاپ کو د پیسې قیمت پر زیات دا ګورې چې نن $7 په 100 روپے 105 روپے کې خرڅي ولې ځکه هغه سره چې څومره سره دي $1 چاپ کوي دا نه زیات نه چاپ کوي او د پاکستان روپے ورځيږي ولې دې تر هغه نه زیات پیسې وسره امر دي نوٹ زیات چا نو تاسو په بین الاقوام په دې نوٹ تجارت نه کوي کثرو در سره تجارت او په ډالر تجارت کوي نو پیسې د کم شو قیمت اعلان دی راوړل حاصل د مسلې دا شو چې دا ستاره رسید دی په دې لیکلي دا څنګه د هر بل پاره د روپې د 300 روپو پاره نه ما په خیال جوړ نه لیکل کېسته په نه په بازو نشته د 2 روپو په نوٹ جوړ نشته دا هغه سپیډر ملالي کینا هغه دا کاغذ قیمت دی هغه دا کاغذ قیمت دی یا دا چې کومه ډبل سپین روپے ده نو پاره نشته پدېشته په دوربو نشته او چې کوم دا دغه څه کار چې د پاره باندې دا قیمت هم دومره دی هغه جوړ شوی دومره ده دا څنګه تاسو د افغانستان په روتم لیکلي دا افغانستان بانک د افغانستان بانک د دې سند حضور کتاب ضمانت ورکړي چې د غوښتنې په وخت افغانۍ ورکړي دا څه ده کنه د افغانستان بانک د دې سند لرون کتاب وعده ورکړي چې د غوښتنې په وخت کې افغانۍ ورکړي دا هر یو باندې لیکلي د پاسه دا تاپه لګولې نو دا ستاره رسید شو بهر کې اوس براشي د اسماني مروجه دي په دې باندې حساب کتاب د دنیا دارو مدار روان دی د دنیا دارو مدار په دې باندې روان دی نو په دې باندې او ما تاسو چې دې ترمیم تفصیل دا او چې اوسه دې دوه حساب خاوند دی او مسله سره د دې د سپیډ دی دې بس کوي په زموږ باندې مولیان کوي چې د سترو زرو ځان دي حساب کتاب د سپینو زرو کې حساب کتاب سپینو زرو یا نقد پیسې د سپینو مطابق دي ها زمون کالی او سر دا زمون جامع او لوخي او دا ټول سپینو زرو سره اچاو دا ورو دا سپینو زرو نو بدلې ځان نه حساب او دا ځان لیکن محققین فقها دا څنګه وایي ها شامي کې دا جوړ شتا چې دا ډول حسابونه یو ځای کا ډول یو ځای کا نو چې دوار یو ځای کا نو چې کوم انفاع المساکین هغه له ورواله مثلا یو سړي سره لږ ټولې سپین درځي او سره یو څو سره درځي ها نو کله لږ ټولې سپین درځي
او د یو تولې سرو زرو قیمت ولګي او دا سرو زرو ته ورغی نو زما په خیال کې دا لس تولې سپین زر سرو زرو ته ورغی نیمه توله هم پرې نه کېږي سردار نو مسکین پیدا پکې نشته ولې د مسکین پیدا خو هله ده چې نیمو تولو سرو زرو ته ورسي او که زه دا سره زر د سپینو ته راواړم دا یو توله دا زه خرڅ کړم او سپینو ته یې راواړم نو بیا د مسکین پیدا پکې شته که نشته نو د دې وجې نه علما لیکي چې دوه نصابونه یو ځای شي نو انفال المساکین ته راواړوه نو دې زمانه کې یو توله سره زر چا سره او دې خو سره زر روپۍ دي مثلا نو توله سره زر چې خرڅ کړې په څو باندې خرڅېږي په 500 په 15,000 روپۍ باندې او دې خو دا نور دې ورسره جمع کړي زکات حلال زکات پسې ورکړي دا قانون شو ها چې دوه نصاب نو دواړه نصابونه د کوم نصاب جوړ کړه چې کوم کې د مساکینو فایده یعنی سره د سپینو سره په پیسو یې بدل کړه وګوره چې پیسې بیا نصاب ته رسي که نه رسي نصاب ته ورسېدې زکات به ورکړي که نصاب نه کوي زکات پکې نشته ما ته خو ریټ نه دی معلوم د سپینو زرو کې د تولې به صحیح ساتي تو دیوی 800 دی هغه کال سره زه 800 وکا چې 800 کې تقریبا 30,000 روپۍ دی جوړي کم بیش به 30,000 جوړيږي نو یو ټول سره درکوي نو هیڅ څه نشته او که ټول سره پیسې به دي خو سره نه یو 500 روپۍ دی یو 100 روپۍ دی یو 1000 روپۍ دی سره نو بیا هغه دې سره قیمت په 5,000 دی جوړيږي سره پاتہ زکات کوي نو باندې خلک یې راکړه 100 روپۍ مو سره یاره که 200 او چې 200 مې راپرسي درې ته نصاب شرط نه دی چې دې خوارې نصاب ته رسېدلي هر څومره چې وي دې سره به څه کړو نو مې 100 روپۍ خیرات ته کړه غم نه کا حولانې حول مخکې د 100 روپۍ چې هله خیراتي ورکړه که دا 200 چې هله خیراتي ورکړه نو صرف 16 در په پاتې چې دا زکات نه خلاص پوهېږي په دې 200 ودي نو چې هله خیراتي ورکړه نو هغه زکات خو ډېر جوړېږي که نه نو خلاص به شي او یا مخلاص او نه بهر کې دا په یو خبره شو او زکات ولوري سپینو ده په دې کې ابو سعید خدری چې فرمایي تاسو لري چې موجود خاصه ده او څه راځي پینځو خان ده کنډک ته خان ده مراتب پینځه دا د درو نه واخته نه مو په اسلام کې یا لا څه وره نو د دې چې څنګه په هیڅ نشته ولته خدا هغه چې تجارت نه ګوري فواید کوم بار سروي د تجارت یو اوخ دی او قیمت 50,000 مثلا 30,000 نصاب زکات او چې دا عروض او دا ټول بنن سبب په ضرورت دي ذکر انسان مروج شي په ذلین سبب نو دا پنځه روخانونه چې کم شي پکې زکات نشته لا کم روخان یادای دا چې کم سران د روخان تجارت والا نه او کله تجارت وشي تجارت دې رښتې لکه دا منډو کې خلک اخلي خرڅي نو یو کوم نه د 30,000 قیمت زیات دی د 500,000 قیمت زیات دی نو بیا دا هغې کې د خاصه ملایي ورکوي به خامخا ورکوي زر ورپسې شه او بیا څه ورپسې وليس فيما دون 5 أواخر صدقه یو اوقیه 40 درهم ده نو 15 اوقیه څو شوي 200 درهم او 200 درهم نه څو فزه جوړېږي ما دا ته 250 نه جوړېږي ايتي نشته کم کې وليس فيما دون 5 اوسط صدقه او د 15 وسخونه کم کې نشته یو وسخ شپې ساعت نو 15 وسخونه څو جوړېږي 300 ساعت نو 300 ساعت کروي 300 ساعت نو بیا پکې او څه زکات نشته وګورئ او څه نه لري ها ابراشي ان شاء الله اخو د مذهب داري په قليل او كثير کې او شته دا زکات دی دا تجارت غلیا ده دا کوم غلیا دی د تجارت او هغه زمانه کې د تجارت د غلې 15 وسط قیمت او 200 درهم دا هغه زمانه سره تعلق لري نو د 5 اوسط تفصیل لغاروان د سبب ورکړي ورپسې قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابو الواحد قال حدثني يحيى بن زيد قال حدثني عمرو بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال العصر الزكاه زمون له امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ کو یو حکمی غوډه اصطلاح ده زګ ما ته متوجه شه شافعي څه چې په کم جنس کې زکات واجب شو اخ نه ورکه بل جنس نه شي ورکول لکه په جامو کې واجب شو جامه ورکه ثالث کې یو جامه ورکه کوئی شي په خبره د بل جنس نه شي ورکول په غنمو کې لازم شو غنم ورکه جوارو کې لازم شو جوار ورکه
پیسو کې لازم چې پیسې به ورکړي، سپینو کې سپین به ورکړي، سرو کې به سره ورکړي، یعنی کم جنس چې زکات واجب شو هغه جنس به ورکړي. او زمونږ بلکې ائمه ثلاثه بل طرف ته دي، زمونږ پلید باندې زکات خلاف الجنس ته ورکول شي. لکه جامو کې واجب شو تا سره 40 جوړې جامې دي او زکات پکې ورکړي، یو جوړه مو ورکړه خیر دا جوړه قیمت هم ورکول شي، هغې په ځای غنم هم دغه پیسو ورکول شي، بس خلاف الجنس ورکول شي. او د امام بخاري رحمت الله علیه میلان مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، ځکه باب العرض فی الزکات هر سامان ته په زکات کې ورکول شي. یا پیسې در باندې لازم شي او د پیسو په دې جامې ورکړي، 100 روپۍ زکات پته لازم شو مثلا، او د 100 جامې واغستل یا د 100 چاړه وړه واغستل یا د 100 کتابونه واغستل، بالکل ورکول شي. قال طاووس قال معاذ بن اليمن، معاذ رسول الله مبارک یمن ته لېږلی څه ته وایي ټول راتلو کې د عرض په سامان نام د پیسې نه راکړي، سامان پاتې هغه سیاه بدل د عرض نه شو. او بیا وایي خمیس او لبیس. خمیس دا د جامو قسمونه دي، جامو قسمونه. لبیس چې کوم اغوستل کېږي په صدقه کې په دې د اوربشو او د زوره دي، د زوره جوار په تاسو ولې ځکه چې تاسو له جوار او غنم ورکول ګران او موږ ته په مدینه کې د جامو حاجت نو حساب ولګوئ چې څومره غنم جوار کېږي د هغې قیمت مطابق جامې راکړئ، دا به احوجي په تاسو ځکه هلته جامې جوړېدلې په یمن کې جامې جوړېدلې. او خیر لاصحاب النسم بالمدینه ګوره خلاف الجنس دې واغش که نه بهتري. وقال نسم اما خالد دا نبي علیه السلام د عمر په وخت کې درېو کسه زکات راوړ، زکات یې د خلکو نه راغونډ کړ او خالد ابن ولید ورنه او ابن جلیل ورنه کړ او عباس ورنه کړ. نو نبي علیه السلام ته یې نور خلکو راکړ دوی رانه کړ. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل اما خالد فقد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله، د ټول سامان د خدای لاره کې وقف کړی دی، د هغه مال شته زکات یې ورته واخلئ، د بند کړی دی اذراعه زبرې خپلې او اعتد سامان ته وایي الله په لاره کې. نو ګوره پته ولګېدله چې دلته کوم زکات غوښته نو پیسې به یې غوښتلې که نه، ولې ځکه سامان خو د خدای لاره کې بند و. اوهو چې د خدای لاره کې کوم شي وقف شي نو د هغې کې خو زکات اخلي په زکات کې نه شي راوړلی، نو پته ولګېده چې خلاف الجنس یې غوښته. وقال النبي صلی الله علیه وسلم او د عباس نو ما د 2 کالو پیشکي وصول کړی نبی علیه السلام فرمایل عمر ته مغواړه او ابن جلیل او دې خدای نه یریږي دې غریب او خدای مالدار ته په دې یو زکات ورکړي هغه یې راځو ځل مخکې. وقال ان تصدقنا ولو من حلي كنا، صدقه ورکړي اگر کله کالونه نو دا صدقه په خلکو سره خو یوازې کالی نه نور سامان په کور کې پروت دي او غواړي چې کالی خلاف الجنس غواړي. فلم استثناء نکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم، امام بخاری کلام دی، حضور پاک استثناء نکړه صدقې د عروض د غیر عروض دیو نه چې د عروض هغه عروض راوړي او د سرو راوړي د ټول یې سره راوړي. فجاءت المرأة تلقي فرصها وعليها غرور بلال فساعدت واستقامة او ميلونه ولم يقص الذهب والفضة من العروض. او د دې تخصیص مونږ کې ذهب او ذهب راکې او فضه کې فضه راکې او عروض کې عروض راکې نه بس تعلق نه څه راکې خلاف الجنس مرکو شي دا څه پته شي. وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثني ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن كذا الله رضي الله عنه تفصیل لا روان دي هغه څه چې ورسېږي صدقه راته بنت مخاصه بنزيش تبخانو کې یو بنت مخال ده، بنت مخال یو کلن بوخته یو کلن او وجه التصميم تفصیل لا روان وليس او ذكر بنت مخال ذني وعنده بنت لبون ذكر وكلن بنت لبون وكلن تقول لو كيجي في يو كلن ذكر شيء وكلن زيادة قيمة دي وزارة فإن هذا وكلن تقبليه بنت لبون ويعطيه المصدق 20 درهما لا عمل ولا شيء درهم وركي يا دو شيء لك زياد شيء في وصول هذا معنى كي شيء له بلغ درهم نذا دوق ده شيء درهم وصول شيء ليه ده فرقه فرق لما تجابوا بنت لبونا غير يوم بنت مخاص ترى دوشة لا وصل يا شل درهم لا وصل بنت لبونا ده فرقه ده بنت لبونا بنت مخاص او كذا بنت مخاص على وجهها او ابن لبوني وسرى ذكر بنت مخاص دي وسرى وكلني وسرى ابن لبون بدنا قيمه كبيره انصاف ومقابله
فإنه يقبل منه وليس معه شيء. دې مناسبت څه شو؟ ورته د یو نوع کېدله الله اکبر په څه کېدله یو نوع او د بل نوع اعتبار شته. چې څنګه د یو نوع په ځای بل نوع اغشتي شي او د یو جنس په ځای بل جنس اغشتي کېږي. امام بخاري دا مطلب دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مستق لو صار بتيشا ومن قال حدثنا محمد قال حدثنا امام طارق بن عبد الله قال قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ يوم خطبة نمحكي فرأى أن هداء اعتقاد لا يتخلص من خبر ونرى ولا ذكر الشغل يعني نقول بلاد ومعبو بلاد ناشر صوبه بلاد في القادة الخوفر نقول وعد وخوف من المستحيل مصدقنا وجعلت المرأة تلقي إشارة أيوب وقتا نورنا بإموالها والدور أو حزن بأمريكا في قرطة نقول ذلك الصدقاء وقتين مراتب الزكاة ودې ورته وایي چې په کوم جنس کې واجب د اقا جنس راکې نه د ټولو اجناس نوم دا راکې دی دوه په دې شان ورانا چې دې یو خبر دې کې واچوا هغه دا چې زمون او دا ائمه ثلاثه په منځ کې یو راکو کې باندې اختلاف دی لږه په حال کې کوي کې په دې نه مخکې یو تنظیم کوي کله دوه کسان په شریکه تجارت شروع کی نو چې دوه کسه عموما په ګورو چیلو کې نو هغه ته خلطت وایي دا خلطت په دوه قسمه دي یو ته خلطت الجوار وایي یو ته خلطت الشيوع وایي دا په ترمذی کې مراد یو څه په ځان کوي کا خلطت الشيوع څه ته وایي خلطت الشيوع دې ته چې نقد پیسې یو دی کې لکه یو لک روپۍ ده کوم یو لک روپۍ ده مو دي دوه لک شي او زم دا لک ګړي چي او دا په شریکه سره او ګټه به زموږ ستاسو یو لک زمان یو لک نو زموږ په سالوي ګړي چې راوځي علي یو لک مثلا فرض یو لک زمان یو لک د 2 لک شي په 2 لک په شریکه سالوي چې ګړي چې راوځي او دا سالوي ګړي چې له دې دخل ته شيوع ولې هر ګړي چې له کې زوړي شریک دا څنګه د شل معین زماني او شل معین تاسو دا ورش انا جوړه کې مو دي شي اذا کوم خلطت وي خلطت الشيوع یو خلطت الجوار څه ته وي مثلا شل چې له د خپلو پیسو ځان راځي او شل مان ځان راځي یو راځي نو ورته لکه هغه ګړي دي شریک دي بس په ارسه راځي مو له شریکونو چې تنخوا به دواړه ورکاو غیا مو له شریک ورو په شپنی په تاسو ته باندې څه خبره او مرعا کوم ځای شریک یې بوله په شریک په جارو او حالت چې څوک یې پیل شي په شریک له ولا پتا نه خبرې شي دې تکم خلطت ویل کې جواب هغه مخکې کې هر ګړه چې له کې د دواړه شریک او په دې وروسته کې په هر ګړه چې له کې دواړه شریک نه دي ما خپل ګړه چې له معین معلومه دي او د خپل ګړه چې له معلومه وي نو دې کې ډېر څه ضروري دي شرکت په خپل الجوار کې بیا د دې په نسبت باندې شرط دی چې مرعا بشری کوي مرعا څه جنې مرعا چې کوم څه سره مسرح وضوي مرعا دا یو دې راځي به شریکي چې کوم سره یې په شریکه ته حواله کوي دې حالت دې شریکي چې په پاتې نشي په څو لشي او خاصه یې باندې کې ورو شي تلور فحل به شریک اذا مالکی چې موږ یو فحل روانه کې چې له مالکی یا دوه ماده تلیا درې یا ترو او شریکي نصوص دې نه شو تلور کم مرعا یا مسرح ویګه دې الف درې راعي تلور فحل او بعض علماء پکې نورم شریکي هغه چې کوم ځای ما خواني ما برک څه وایي ګرځي مربع ابم شریکي بهر کې دې تقول تل چې جواب لومړی تقول تل شروع اوس دې کې په دې وخت کې مو فکر او د امام شافعي بلکې ائمه ثلاثه په باندې قلت الجواب قلت الشيوع معتبر دي او زمون د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قلت الجواب قلت الشيوع ته څه دي تمہارا خلاف به مکر دی
لکه څلوېښت ګړي چیرې زموږ ده یا په خلطة الشیوع یا په خلطة الجوار دی څلوېښت ګړي چیرې دي یا خلطة الشیوع دي پیسې را روانې دي دا ما سره کله بیا پیدا شو ځان راته حاصل د مسلې سمې وي اوس خلطة الجوار دی او یا خلطة الشیوع دی خلطة الجوار یا خلطة الشیوع نو دا ابوی معتبرې خو بیا نه معتبر اوس د ما ته متوجه شي چې خبره اسانه شي څلوېښت ګړي چیرې دي زموږ یا په خلطة الشیوع خو پېژنده که نه یا په خلطة الجوار شل زمو شل ده د ائمه او ثلاثه په نسبت دې کې با دا ورکړي څو د دې کېږي او یو کې دی او څو ورته تاسو یو ورکړي یو ورکړي نه پته کړی زمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ځوان خود ټول موږ اعتبار نه ورکړو مونږ وایو زکات چې واجبېږي د هر چا په خپل مال واجبېږي مونږ خپل ته اعتبار نه ورکړو چې د هر چا په خپل مال واجبېږي د شل زمال شل دنه په مال لازم کړه نه څه په خبره یعنی ائمه ثلاثه خلطت له اعتبار ورکړي په شریکه زکات لازم شو غشي شریک شي ته وره باندې زکات واجب شو شریک چې نصاب ته ورسېږي زکات واجب شو بس هر خلاص دا هر یو فیصله د دې په واجب ده او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې خلطت د دوړو اعتبار مونږ نه ورکو چې زما ځان له هیڅ نصاب ته ورسېږي نو د زکات ورکوم دا ځان له هیڅ نصاب ته ورسېږي زکات ورکوم دا څنګه مولانا ته دې راشه ما د پیسې جمع کړې شل زره ما کړې او شل زره کړې لا دلته راشه او په شریک خپلان لا کتاب راشه مثلا چې په شریک کوم دوه راځو نو مجموعه شل او شل چې یو ځای کې نو څلوېښت ته ورسېدي نصاب ته ورسېدي او ځان لا نه په شل زره نه زماشته نه راځشته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه په زکات نشته او د ائمه ثلاثه په نسبت زکات شته شل زره کې زکات ورته نیم په معنا نه کړو په دې پښه او ځاشه او د تولیدای ما بین متفرق ولا يفرق بين متبعين داغی پر سمانا داغی پر ظاہر جاری دا مسئلہ سمانا داغی ما بین متفرق دا متفرق په میاس کې جمع نشي او ماته ګورم تلويخ غړي چې له زمالي تلويخ ده بس پمازان له زکات واجب دی او چې له پدزان له زکات واجب دی او چې له او چې عامل دا ما ویل کې چل نه کړ اچي او ده عامل براشي نو سو شوي اتیا مستلويخ کو نسلو پورې یو چې له راځي نو مړه دا څه وو یو ځای به کو موږ عامل ته خو یا خلطة الشیوع او یا خلطة الجوار نه به یو چې نه پتا شوی په ماما او په خلطة نه ولو تګي کو تګي خلطة نه ولو نو بیا خدان له پتا یو چې له راځي په معنا نبی رسول الله فرمایي لا ما وغيرها دا یو مثال دی دې مثال نو ورستا دې بل مثال امستا بل مثال یې سره شل زماد او شل د دې دا وقتی جمع منګه وکړه او جمع عامل کوي شل زماد او شل د دې نو په ما زکات نه پدشتا او عامل دا غوي نه یو ځای کې نو په یو ځای کې سره راځي کنه تاسو چې یو ځای کې څه دی جوړ شو څلور نو یو کې درانه او مخکې یو دوړو ته زمير راځي کول شي دا وی ما دا کار وکړي ولا يفرق بين مجتمعين دا غیلم مثال درکم سلویخ دا وی پنځ ګوري خدامو پنځ دا وی پنځ هغه سلویخ دې مورد او خلطة الجوار یا خلطة الشیوع دی چې عامل لازم کنه د ملکه تقسیم کو مشل مانان خپل پټی ته بوته شل د بوته یا غره د نوش مر دې زکات ورشو لا يفرق بين مجتمعين ولی مولانا سے شابه ګناه ده کنه
زکات در باندې کېده په لومړي صورت کې مفضل کې ولې ظلم کوي هغوی وایي وګوره که نه د دې نه معلومېږي چې خلطة الجوار له اعتبار دی خلطة الشیوع له اعتبار دی امام صاحب ته امام ابو حنیفه رحمة الله علیه زموږ یو اوږد حدیث دی في 40 شاة څنګه وی في 40 شاة فصلوات چیرو ته ان شاء الله موږ ته راشي لیکي فإن لم يبلغ 40 شاة ولا في 40 شاة فصلوات کې یوازې فإن لم يبلغ فغدرت 40 شاة صلوات فليس فيها شيء في 40 شاة صلوات کې یوازې فإن لم يبلغ 40 شاة فصلوات تقولنا سيد اليوم كمفلس فيها هذا ما تجي هذا ما شدي هذا شدي فشريك خلطة كذا نفا فصلوات كي خوشات في خصة يصلوات نأخذ ما كم شو ما شدي هذا صلوات كم شو تأخذ الشريك خبرنا لا تأخذ أرشح زكاة فأي وصار كم واجبي مولانا سے من دے سے جواب دو وایو لا يجمع بين متفرقين دا متفرق ومنس کې جمع مکه وولې ځکه څه فایده نه لري اوهو نه پېښه په خبره دا متفرق ومنس کې تلويخ د ددي او تلويخ زمادي نو کدي جمع کې اتیات جوړ کې چې عامل راځي د امام سے په مذهب فیصله کوي تبوي د ویداتیا زمو داغه په شریک دي هغه وستاسو د تلويخ ته وراکا ویلي شریک کړه جوړه کیږي نو په دې خطبه کې کنه نو لا یجمع دا جمع مکه او خواري مکه او فائدہ نه لري نه پیږي په خبره ولا يفرق بين مجتمعين سلويخ دي نو ولې تفریق کې اسیم په زکات د امام سے په نشته شل د یو دي شل د بل دي زکات خو نشته مجموعي تخواغه نه ګوري نو لا يفرق التفریق ولې کې الله اکبر کوي نو دور پاتې دا جمع مکه او فائدہ نه لري دا تفریق مکه او خواري مکه او فائدہ نه لري وګیا دا معنا وإذكران سالم عن ابن عمر مثل مشابهته وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن صحيح قال حدثنا ابي قال حدثنا خشية الصدقة لا يجمع بين متفرق الجمع مكة وما بين متفرق خشية الصدقة خشية كثرة الصدقة يسلوه فما لازميږي او سلوه خود لازميږي نو راشي یو ځای به کو صدقه وکړي اوهو خشية سمعوا لګور كثرة الصدقة او یا بل بوي لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع شل زماني شل ددي نو تفريق یې کوو خشية وجود الصدقة تفريق کا کله به خشية كثرة الصدقة كذا بسوي خشية وجود الصدقة أو كعامل تراجعك يا بخشية قلة الصدقة إذا تفريق دي لفارقهم كلا كوجه تقريبا تابع فهم حاجة نموال أغلب كذا صدقة كمية زيادة جزء ولا يفيد لا لكن نسأل فارق خشية الصدقة ولا يفيد توصل بسيشة أنا توصل بشريكات امام شافعي ميلان پدې مسله امام بخاري ميلان پدې مسله کې شافعي څخه طرف کړي نو دا کله یو د شریکات دي تراجعات بین حوام السريه څه خبره یو بل سره دی راځي چې السريه هغه دا معنا کوي یو غړي ورته نیم په یو شنو په شو زمنا د دوه شریکان او اتیا چې لوي یو چې لري یو څه د بل شو او کله یو سره د زکات مناسب چې نه نو بل د خیر دی د خپل چیلونه دوه ورکی فما راغي قيمة بلاش ده قواعد وهذا أول فعوضنا لما بخاري قوله إذا علمت الإنسان أموالهما فلا يجمع مالهما والطاووس سوي بمعلوم الدور شريكان ومعلوم الكل فلا يجمع بينهما يعني إذا قلت الشيوع قائل ده قلت الجوار قائل ده قلت الشيوع قائل ده أخاف وجه ده قلت الجوار قائل وقال سفيان لا تجبه لو أجب إذا قلت حياة الجمع لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاطر إذا يوم سلمك إذا بلد سلمك لكن كم قلت بنمني تبيك مني هذا قلت بجد الذي أقوال بكم بارك مشاكل تبقى جهنري توصل
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا تمام عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خلفه منهم صلى الله عليه وسلم ابو يسق معناته په شریک یو شغل وختیلې او یو د تیوار کلا نو نیمه په یو شنیم بینهما بالسویه دا او موږ سوایو موږ چې دوه شریکان دي مثلا زمونږه اتیا چیلې او په شریک هم ته څوکیږي دا غي په دې یو کېږي ضرور په دې څوکیږي په دې خپل څه کې جواره کول شي یو کېږي یدا یعنی بالسویه ته یو د خپل کېلو نه ورکی نو بل دا غي قیمت د بل دا شابه او یادا یتراجعان کده سره قلت تشیودی او د سره د چیلې ورکه دا پیسې کا به پیسې مساوات تفصیلی سمات مثلا ذات یو لک د دې یو لک په مالي نو نیم په دغه نیم په ما په 2 لک د دې یو لک زماده نو تسویه باندې د څنګه کېږي دوی څه په د یوي صفه یعنی عاد بالتسویه دا معنا تسویه دا معنا چې نسبانه سره تسویه د خپل حق برابر وایي د دوی 2 لک دي زما یا د 3 لک دي زما یا نو انت کې تسویه لکه نه پړې نه کې دا ممکن نه ده څنګه چې شافعي سے بم تعویل کوي یا جهان کې تسویه سما او تشیو کې د شافعي سے په 3 لک ردی یو لک زما دي نو به سویه باندې عمل پوره شي بالسویه سمانا چې تسویه د حقوق تسویه د ما یعطانا تسویه د شخص حق مدرسه تاوان په دی وسه تصديق ذكر الله في موضوع الإمام النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا لوطن قال حدثني ابن سعيد وقال يزيد عن ابي بكر رضي الله عنه أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرك فقال وإن شاء تجد وأن به صاحبي سلفنا قال قال فهم من ورائك ذلك إن الله أن يتكلم أو خذ مستار عمل زايدك شباب فربما كان عنده فرسل مكان وليس عنده وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا حدثنا عن ابي بكر رضي الله عنه فذكرت يوم نصر بهذا كما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن عنده من النبي صلى الله عليه وسلم جزاء هغه ته سره وکړه ته جزاء ورزولې او د تر جزاءني د تر حقي درې کاله نه وصله درې کاله نه پیژنه درې کاله عمرې دا تقدیږي حقیقت درې کاله او یو دوه چیرې د وتر ورته کوته مېستل ځکه دا قانون به چې یو کال او د بل په منځ کې به د افره په زمانه کې یا شل درهم دې زمانه کې به دا څه ده دې زمانه کې چې په تر وکالت کې یو تر وکالت درې کاله د قیمت د دوه وروله الکه تر وکالت په سودا یو نه درې کلن په ټول فاتحه ده ذاتي او د روشي دی واغ 60 روپے وسره ویګه دی و زمانہ کې هغه زمانہ کې یو کار او د بل په منځ کې دا فرق خو دی زمانہ کې به قیمت دروري امر بلغت حج او صدقه الشقه دی درې کلن سره دی درې کلن په لازم دی او د سره خیتنی جزاء تر کلنی د جزاء تقدیږي په دې زیات واغشته مصدق بشر درهم یا شدو چې دی ورکی امر بلغت او صدقه الشقه دی او د سره خیتنی بنت لبون دو کلنی وسره دا تقدیږي او دو شاتین یو درهم به سره ورکی ځکه چې شی کم ورکاو او چې صدقه ده حکم بنت لبون دولتي کې د سره خیتنی کلمه دا تقدیږي خو زیات شی ورکاو عامل بوله شل درهم یا دو شاتین ورکی هغه ټول صدقه ده بنت لبون ته او د سره بنت لبون ني بنت مخادي یو کلنی وسره دا تقدیږي او مصدق ور دوشي دوا دې مصدق له دوه چيله یا شل درهم ورکی دا په خبره ورسېده نو هغه زمانہ کې د یو کال او د بل کال د عمر نه کې دغه فرق و شل درهم او لک پلس درهم چيله کې دا او صد او دې زمانہ کې مو قیمت ته ها په دې دوه کلن کې دا یو کلن ورکړو او قیمت د یو کلن مثلا 10000 او د دوه کلن 40000 روپے دی ورپسې شاه دې کې څه چې په یو ټولي تاسو ها ورپسې شاه محمد بن عبد الله بن مسعود فريضة صدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله به رسوله الا رسول تبع امر کړی ومن كانت تقوم الى فريضه المسلماناننا فصي طريقه فليوضحها ورده ومن سئل فوقها زیات مختلف ولا يعطى ورده نکلیش زیات مور کا فی مولانا سے ذاتونه جوړی کېږي دا سوایو چې بار سریږي ګوري یا دوه ساده درې قسمه غړي کېږي یو هغه چې کور کې ساتلي پیسې اخلي یا کور کې ساتلي په اخلي نو دی باندې زکات نشته
بالکل نشته ده. په یو څاروي چې کور کې ساتلي غوا ده که میخه ده که اوښه ده په کې زکات نشته. یو هغه څاروي دي چې تجارت ته ساتلي نو هغې کې زکات هغې کې دا تفصیل نشته. هغې به قیمت ته ګورئ، قیمت ته قیمت نصاب ته ورسې زکات ته ورکړئ. او دا هغه دي چې قوایم بارې سره وي بار تاسو دغه یې ورکړي لکه نن سبا تاسو وینئ که نه دا ګډې چې خلک بار سره یا خپل پټو کې سره یا اوښان دي او هغه قوایم دي پیو دپاره نه دي د توالدو تناسل دپاره پیسې اخلي او بل څه اخلي توالدو تناسل دی رهي لکه دا ګډبنو سره چې کوي دا خبرې مراد ورپسې شا في 24 من الإبل فما دونها من الغنم تلوي رشتو کې د إبلونه او دا هغې نه کم چې وي هغې کې به ګډې چې دی ورکړي من کل 5 پنځو اوښانو کې یو شان دی. ما ویلو چې شات او غنم ګډې چې دی دواړو ته ویلي کېږي پوهېږې. او چې کوم هغه وړی والا دي که نه هغې ته دوه او کفش وایي او چې کوم ویښتو والی نو هغې ته مخ بیا وایي. اوس دا هم زموږ دلیل دی چې دې اوښانو ګډه چیلی پکې ورکړې نو خلاف الجنس ورکولی شي. نو په پنځو اوښانو کې څومره شو؟ یو چیلی. ور سوچ کوه بیا په پنځو کې یو چیلی بیا پنځو کې یو چیلی بیا پنځو کې یو چیلی نو په شلو کې څو شو؟ څلور چیلی. او چې پنځیشتو ته اوښان ورسېد نو بنت مخاض ته ورکړې پیدا بلغت کې ورسېږي د اوښان دا قواعد پنځیشتو ته تر 15 پورې. ففيها بنت مخاض بنت مخاض انثى دا انثى تاکید د بنت مخاض ته وایي مخذ حمل ته وایي دا یو کلن دی. دې وخت کې مور په بل بچي حامله ګرځېدلې ده. مخذ حمل ته وایي دې وخت کې مور په بل بچي حامله ګرځېدلې ده. انثى پیدا بلغت کې ورسېږي 14 ته تر کومه وختمه پورې تر 15 پورې شپږو دېرش نه واله تر 15 پورې په دې کې بنت لبون 2 کلن ده چې 2 کالې پورې په درېیم کې داخلي انثى. او دې ته بنت لبون ولې وایي ځکه دې وخت کې مور په بل بچي ذات اللبن ګرځېدلې ده. د مورې بل بچی شوی دی هغه بل بنت مخاض دی هغې له پی ورکوي. او چې ورسېږي 14 نه تر 15 پورې وي په فيها حقه دې کې حقه ده. حقه څه ته وایي 3 کلن ده. چې ته حقه ولې وایي حقدار د دې ګرځېدلې ده چې دا بار وړي یا حقدار د دې ګرځېدلې ده چې دا مال کېږي او بچی راوړي. 3 کلن. طروقة الجمل اوښ پېښېږي د مال د بچي راوړو قابله ده. پیدا بلغت چې ورسېږي 1 نه 15 او یو پورې په دې کې جزعه ده. جزعه 4 کلن ته وایي او جزع سقوط ته وایي د غاښ غورځولي دي جزعه ورته وایي. پیدا بلغت چې ورسېږي 6 او یو نه تر 90 ته 190 ته په دې کې 2 بنت لبون دي. پیدا بلغت چې ورسېږي 91 ته 1 نه تر 16 پورې په دې کې 2 حقې دي 2 کلنې. طروقة الجمل چې اوښ پېښېږي داسې تاکید دی 3 کلن وي هغې ته چې طروقة الجمل اوښ پېښېږي مال کېږي. او فإذا زادت چې په 16 زیاته شي ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه. اوس دې کې زمونږ د شافعي او د مالک په منځ کې یو راکوټ اختلاف دی. امام شافعي صاحب دې ظاهر ته ګوري او مالک هم دې ظاهر ته ګوري. هغه وایي چې په دغه زیات شي په 16 نو بیا په 40 کې بنت لبون او په 50 کې بنت مخاض. پوهېږې څه مطلب؟ و دې کې شافعي او مالک لږ اختلاف لري. لږ ما ته متوجه شه. د شافعي صاحب په نس چې د 16 نه یو هم زیات شو 121 شو 40 کې ګورې بنت لبون دي 40 کې دی او په 50 کې څو دی حقه. نو چې 16 نه یو هم زیات شو ګوره 16 کې څو دي هغه دی وکړه که نه 2 حقې دي که نه. الله اکبر. دا خو د تفسیر مطابق 2 حقې یو د پاسه 16 شوې او څو پکې 40 دي 3 نو 3 بنت لبون شو. پوهېږې په خبره یو پې زیات شو نو 3 بنت لبون شو. ځکه 40 بلکې یو پې زیات دی. دغه 16 کې 3 بنت لبون نه دی خو د مخکې ترتیب را روان دی. او چې د 16 نه یو هم زیات شو نو چې 40 ګور 40 نو چې 3 40 3 بنت لبون که 4 40 4 بنت لبون که 15 40 15 بنت لبون او که 50 نو بیا حقه 2 50 دي 2 خو نه جوړېږي 2 خو تېر شو پکې 3 50 لکه 150 څو 50 شو 3 نو 3 حقه شو.
او دا میانس کې چې کوم راځي دا میانس کې چې لا د کسر کې څه نشته هغې پنځ د شافعي او د مالک پنځ په دې اصولو کې هېڅ نشته نه پوهېږئ په خبره نو اوس مثلا یو سل دېرشو ته ورسېدل مثلا نو یو سل دېرشو کې څو جوړېږي څنګه یو 50 شو اتیا او 50 څو دي 130 نو په یو سل دېرشو کې څو شو یو 50 42 یو حقه او 2 بنت لګول 15 دېرشو کې څه نشته یو سل 15 دېرشو کې تاسو حضور کې علمي سر نشته یو سل سلويخت ته ورسېدل 52 شو الله بشرا یو 40 دی نو 2 حقه یو بنت لګول 50 ته ورسېدل 3 حقه 50 یو سل 50 ته ورسېدل په دې کې سم پکې دي تلاقي په دې باندې او یو سل شپېتو ته ورسېدل نو څه دی پکې ګوره یو سل شپېتو کې 40 څو جوړېږي سلو بنت لګول خو صرف د احمد صرف د مالک او د شافعي صاحب دا فرق دی چې مالک صاحب وایي چې که د شپږو شروع نه یو هم زیات شو نو 40 او 50 سره اعتبار ورکوه او د مالک په نس چې یو کم 40 ته ورسېږي نه یو کم 10 ته ورسېږي یو سل یو کم 10 ته نو اله ترتیب بدلېږي یعنی یو سل یو کم پورې نه بدلېږي یو سل 10 ته ورسېږي نو بیا بدلېږي الله اکبر کویږي دا ترتیب چې بدلېږي د شافعي سے پر کله بدلېږي یو په زیات شو یعنی دا 2 حقې وي مخکې 2 حقې وي کنه دا 2 حقې د شافعي سے پر تر کومه پورې وي یو سل شلو کو چې یو په زیات ترتیب بدل شو او د مالک پر دا 2 حقې د یو سل یو کم ډیر شو پورې د مالک سے پر د مالک سے پر کومه پورې دی یو سل یو کم دی ته پورې یو سل ډیر شو تورته کی ترتیب بدلی الله اکبر نه پوښ د مالک د شافعي پنځ دا ترتیب کله بدلیږي شپږ شروع نه یو زیات شو او دا پنځ کله بدلیږي چې پورا یو سل ډیر شو تورته زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ څنګه دی لکه ما ته ګوره امام صاحب دا څه وي لکه وکړه وتا امام صاحب وي شپږ شروع پورې خو دوه خېری بس لکه ما ته ګوره هغه نه پس استیناف نه ته شروع شو استیناف ته څه ته ویل کېږي 15 پس یو چيله دغه دوه حقیقي خو دي یو سل 15 تو کې سو شو دوه حقیقي یو چيله یو سل 20 تو کې سو شو دوه حقیقي دو چيله ویګه یو سل 15 تو کې سو شو دوه حقیقي درې چيله یو سل 30 تو کې سو شو دوه حقیقي تلور چيله یو سل 15 سلوختو کې سوچو دوه حقې یو بنت موخا سو پوری کیسه سلوختی کړه یو سل 50 تو کې سوچو بیا درې حقې تاسو پېښې په استادی ته درې حقې شوې ها درې حقې شوې کړه درې حقې نه څنګه پیټه کړیا شپږو شلو پورې خو 2 حقې دي کنه اوس میرا سره 15 پسې هغه 2 حقې کېدا 15 پسې نو 15 شوې نو دیر شو کې 2 چيله وسره شوې هغه سره نو 15 دیر شو کې 3 چيله شوې نو سلويختو کې سلور چيله نو په یو سل 15 سلويختو کې یو بنت مخاضو وکړي انځي څه کړه نو د ترستا اوس ګوره 50 پورې شوې یو سل او 50 پورې د امام سے پنځتي څه جوړيږي درې حق نه او درې حق درې 50 نه درې حق اوس قياس تقاض دیتا مناسب دیتا استینا په ناقصه ولې وي چې بنت لبون ختم شو اثر ترتیب کې ګوري د 15 نه تر 15 در پورې بنت لبونو او بیا چې شپږو دیر شو تکېدل بنت مخاضو او چې شپږو دیر تکېدل بنت لبون راته دلته بنت لبون نشته ختم دلته فورا حقیق شوی نه پېښه ولې 350 دي کنه چې 350 دي حقیق شوی اوس بیا به څه کومه یو سل 50 نه پس استیناف کامله بکو
استیناف کامله څه دي درې حصے خدا شوي استیناف کامله اثر ورته پینځو پسې یو چي دي څه به پینځو پسې شپېتو پسې څو شوي یو سل شپېتو هغه درې خو دي شل دوه چي دي پینځو بل څو دي پینځو شپېتو پورې څو شوي درې او یو پورې څو شوي پینځو یو پورې څو شوي باستمخاص تر د یو تر دغه پورې چوک څلور یعنی او سره یو ځای لس سره یو ځای پینځو او یو څلور یو پورې پینځو یو پورې بیا بنت لبون زور پسې یعنی هغه استیناف کامله چې مخکې د څنګه روانو کړه خلاصه دا شو چې زمونږ په نسبت باندې یو سلو شلو نه پورته کېږي نو استیناف ناقصه تر د 50 پورې یو سل 50 پورې استیناف ناقصه وته ولې بنت لبون بګی نشتا او 50 نه پس استیناف کامله شروع شو او مقص 50 کې یو چله او بنت مخاصونه چې دلته کې هغه د پاسه پیریتا او بیا بنت لبون بیا حقا دور پسې هغه طریقه ده اوس مولانا شیخ ظاهر کې حدیث یې لپاره مستدل شو ففي كل 40 بنت لبين وبكل 50 ثقه او زمون دلیل په معارف السنن کې مضبوط حدیث عمرو بن حزم حدیث عمرو بن حزم رسول الله مبارک نجران ته لګل یمن ته عمرو بن حزم د زکات غوړو لپاره الته وتوي د شپږو شنو په وتوي فإن زادت الشباب في الرجال فإنها تعاد إلى الفريضة الأولى معرفت السنت په ډیرو زیاتو اسانیو دا حدیث راوړي او چې الته کوم اعتراضونه بعض حضرات په دې حدیث کړی دي دا مفصل جوابات یې کړی همغه تطبیق د دې او د هغې په میاشت کې چې فریضه اوله هم ده او اربعینیات باندې موږ عمل کوو په خمسینیات باندې موږ عمل کوو تر موږ په هغې انکار نه کوو دوه ورپسې شه خو بهر کې دا هغه وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمرو بن حزم لېږلی یمن ته او هغه د کوم لیکلې ورکړې وه دوه ورپسې شه ضرور دي ولې ته فيها صدقه خو چې ثوایب وي ګورې کله تجارتي په یو کې چې قیمت یې نصاب ته ورسېږي شابه او په ځاتي خیرات ورکې به خبره ده ثوایب ور فقرات پیدا کان 40 الى 20 و 100 رواله پیدا نو څه شي یو شي لیدا او چې زیات شي على 20 200 دو شي لیدي او پیدادات على 200 الى 300 فقيان ثلاث شياه او چې درونه زیات په کل 100 شابه او چې ثوایب درجه ناقص دي 40 نه یو قوم وليس فيها صدقات دا د مبلغ وخت نه وکړه الا ان شاء ربها او فرقه تسبينو در ربع العشر دي سلوي تمام ربع عشر څه ده د ربع مصدر راو باسه په میراث کې څلور دي د عشر مصدر راو باسه څو دي لس نو څلور په لاسو کې واځو دي جوړيږي سلوي دغه حصہ خمس عشر د خمس مصدر څو دي 15 عشر څو دي لس 15 په لاسو کې وها 50 مشه نصف عشر دا مصدر څو دي 2 بيلي او د عشر ما دغه څو دي مصدر لا کو په لاسو کې وخت دی شل بس یو دغه راوخلا ماخذ او دبل ماخذ راوخلا خپل مېس کې اوه دا هي سم واخله بس دا قانون شوخه ربع عشر نصف عشر ثلث عشر ثمن عشر ثمن 20 بدل یو ماخذ او دبل یو کې وها دا هي سم مراد دی دوه پسې شه یو کم چې دې شي الا ان شاء ربها مگر مالک ورته باب لا يؤخذ بالصدقه هربات ګوړه بنا راشتي عیب جارت نه ورکه نه راشتي کیږي ولا تعوار عیب جنا ولا تيس او نه خود سا دا منع قبل فدسکه الا ما شاء المصدق مگر كعامل وجه دا خو ټیک چې واقعي عیب جنا دا او سره دا په ګوړه دا او سره دا موږ له پیدا بیت المال راکې یا دا خو سان دی او ته سره بل سان ستل چيلو دا ته واخلم دا قیمت کې موږ ضرورت دی په بیت المال کې چيلو تر سان ضرورت دی بیا نشتی شي ها او دې فلسفه محمد بن عبد الله فلسفه دې فلسفه ما كان على نفس الجوال رحمه الله عمن كان له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تسجد تسليم هذا كلمه الولاء عمل مناسب كما كان مصدقون انا في الصدقات اشتي شكنا
صدقه کې به کومه ګټه چیلې اخلي چې مخکې تیر شي یو کلن به اخلي د کال نه کم به بالکل نه اخلي دا قانون دی هغې قیمت کمې دی یو کلن په نسبت باندې نه به اخلي نو خو بعضې سلف وایي چې نه عناق هم اخیستی شي دا یو قول د شافعي رحمت الله علیه دی او وایي چې یاره خربی موږ وایو نه بس دی کې یو کلن به اخلي د کال نه کم به نه اخلي شبه دا امام شافعي بعد سلف دي امام بخاري هم ذکر لري او دین معنی لو ابو بکر لو منعوني اناقا دي ورکونه کم تلقاتات الرحمن اقول انا موږ دا مبالغه ده ولې دلیل څه سره د قبل دیوال کې لو منعوني عقالا عقال اگر ته وي چې د وګړو رخصت په تلجونه تختی نو عقال په پیلو د پیسو کې تاسو په زکات کې نه ورکړي دا مبالغه ده ها شافعي د موږ راځي قول الله مسترات او شافعي قوله الحق او بهتر بمنالي او عيب جن درمیانه باندې ها عبد الله بن بشير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عظيم فتكلم عن قوم عن كتاب فتبحثون عن رسوله عبادة الله تعالى معرفة الله عبادة مراد عقائد دي ولې خپل راځي چې کله خدای او پیژني شابه عرفو الله ها نو تفصیل ما ویل دي ها دغه مناسبت جواب ها ولما هو چې توایم هذا تجارتنا شوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او قوا وميخوكي ولذا مخ الصوايم دي خلاص صار فتيشه ها سبب بيجنا الله را ولي اغا كسبان چې الله را ولي رجل بعد بيان شو ها كاتب بدل شو ببقره له خوار شغبوي يا جوال يجرون يرفعون اصواتهم كما تجر البقره شابسه دا امام بخاري دا معنا اصل کی زکات په واجب وای نکلا اما وای دا غنیمت دغلا يعني سره تقریبا کې من حيث العموم لدينا دا مفهوم مغشتي شابسه والذي نفس اليمين او الصلاه والذي لا اله الا هو يموت او كما علم ان الذي هو الذكر ولا يؤدي حقها اذا كنت يوم القيامه ولا ولا واسمعه فهم يقاتها وتنتكهم بدون يعقل ما يلتقيه فاعوذ تعالى ولا حتى يتبين الناس رواه كما بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله ما ويد الدهاء ثم قارب المستثنى اصول الفروع شبه هو يعني اكبر من وصلتهم وان ملكتنا الله من السماء حتى حدثنا ما يمنعنا كما بالله من يذكر المؤمن ان بما رضي الله عنه ويقول من حتى احسن الله فجمعا انه من حب الله اليه وحسبه برحا دا اصل کې بعض حضرات برحا او خطا وي بئر معنا دا برحا مجموعه د دینون دي برحا دا غزه مجموعه نوم دي او وکانه جمعه ته مخامخ اوس 22 نمبر گیټ جمعه کې کوم 22 نمبر گیټ ته اټ باغ په سره خواته هغه کې دوستنه دوه پیلر دي په دروازه کې نه نوځي دا هغه دوه پیلر په میانس کې قالین پروت دي او پای کې د توی نشان دي په قالین کې لاندې په دغه کې څه وتوي دي ماربلو کې د توی نشان جوړ کړی دا قضیه او دا بیره دا پیرن سبا جمعات کې دا باغ راغلی دی شابه دی وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يشبه بما يتأثر فلا نتفنه لنا فنتفنه من أحد تشبه بما تحبون قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك يقول أنت من أحد تشبه بما تحبون أحد الله إلى يد البرح وإن هذا رسول الله يرجو بحسنه وذكر عند الله فقال يا رسول الله إلى الله قال كتاب الله كم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نخش علينا رابح معناته رشوه ده
دا مثلا یو جاری صدقه ده پیدا درکې شابه بل دې کې رایح دی شابه دې مناسبت سبب ته سوال ته دا خو زکات نو دا خو صدقه ده اقربین ولا ورکول مناسبت سبب دي سبب الزکات علی الاقارب نو دوه معنی دي بعض علما علامه علی فتح الباری دوه لیکلي زکات دوه معنی دي یو د زکات معنی مصطلح دی او معنی لغوي ده نو په لغت کې د زکات اطلاق کې تذکیه د مال پر راځي او برکت د زکات لري معنی ما مخکې ویلي دي کنه برکت مال کې پیدا کوي نو په اطلاق کې په نفلي صدقات کې دې ته زکات دا مصطلح زکات نه مراد نفلي صدقات مراد څه معنی لغوي ما مخکې اول کې د تعبیر او دویم جواب دا چې قیاس پکې وکړه چې دا نفلي صدقه ورکول شي قاربونه نو پر دې ورکول شي قیاسان چا به او رایح معنی جاری چا به اقل مراد ده تجربه کار دا تجربه کار سړي واړی چې په ځان دي چې څنګه په وړي دي چا به یو سړی ته د پیغمبر په واسطه باندې یو دا اقویل چې ما خدای ته وایي چې ما دعاګانې نو الله ورته وی چې د درې دعاګانې چې ته څه غواړې خدای به قبلوي دې راغې ښځې ته ښځې ته یې وي چې ښځې مبارک شه زما درې دعاګانې به خدای قبلوي چې زه څه غواړم ښځې ورته وي بس دا خو خوند دې وکړو یو پکې د ما شو دوه ستا ته څه غواړې ښځې وي چې ما خدای پاک پېغله کړي او چې داسې پېغله یم چې د پنځلسو شپاړسو کالو ښه پېغله جینۍ او ښایسته چې د ما نه ښکلې ښځه په دې وطن کې بللې او بابا بوډا بابا شیخ صاحب شیخ الاسلام خو او یو اتیاو نه اورېدلی هغه وی نیکبخت دی په قلار کې نه درې دواګانې یې سوچ مشوره کوو چې جنت وغواړو د خدای رضا وغواړو آخرت قبر عذابونو نه نجات سوچ کوو چې ښه وغواړو اوس خو تم بوډی زه بوډی بیا مې ربېږي نه 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 بس ته چې ځان له څه غواړې خو ما له دا غواړم ستا هم پکې خیر دی چې در څوارلسو پېنځلسو بس شیخ الاسلام یې دوکه کوي خدای زه دا یو دوا د ښځې لپاره شوه دا پېغله کا چې د څوارلسو پېنځلسو کالو خو چې په دې وطن کې د ښایسته او ښکلې جینۍ بللې هغه الله ورسره وعده کړې و مخکې شوه چې څو ورځې تېرې شوې د خاوند ته ویې سړیه داسې کار وکړې یو ځل خو مې درته ځواني زړه کړه بیا تا سره نوره ځواني نه شم زړه کړی ما له طلاق راکړه وایي تا خدای بېخوبه ښه تاسو وي نه نه بس ځان ته وګوره ما ته وګوره ما طلاق کړه د ځوان خاوند کو په تا بوډا شو چې کوم مخکې نیولې هغه یې غوسه چې غوسه شوې ښه فرماشه ګورې وي نه وایي خدای هغه دویمه دوا مې استعمالوم زما دا ښځه واپس بوډۍ کړه خو هغسې بوډۍ نه چې سمه بلا شیشه کتې جوړه شي چې ښه بد شکله توره چې دا کوي څه پته ولګي او دا ښه روزې او دا پړسېدلې او دا څپیاکه پوزه چې داسې پرې جوړه شي او دا باران چې په کومه سوټه باران شوي چې دغسې هغسې شوه دویمه دوا لا چې هغسې شوه او دې شیشې ته وکتل سړیه دا دې رانه څه جوړ کړل ویم دغسې کوي دا خو تا سره ما ټول ټول هلته یو خیام راغل شیخ الاسلام ته کوتک ونیو چې ستا خدای بېخوبه زمونږ د خور نه څه بلا جوړه کړې هغې نه خو ماشومان یېرېږي ستا دا پیري مرید دی چې زمونږ په خور تجربې کې کله چې جینۍ جوړه کړه چې خدای جوړه سرمن دې وبال شي پرېږدو دې نه هغه ویل خدای دا په څه جانجار وړی اوس څوک بس وي هغه مخکې بوډۍ ټیک وه هغه کټی ته نه ځوانه او نه داسې وتېره شي خدای پاک جنجال کې ګیرې مزه ښځه مې هغه مخکې په شان کړه یې مخکې پرېږده نو درې قیمتي دواګانې په یوه ښځه کې لاړه او ښځه مخ ښځې پاتې دا ولې دا شیخ الاسلام ښځې ته رساله وکړه یعنې ښځې ته ولې سلا کې بې وقوفه خو له خدای نه آخرت وغواړه جنت وغواړه بل څه وغواړه نو دا ښځې چې دي که نه دا واقعي لږ د تجربه کار سړي عقل برباد دی خدمت کې دا وته
فلما سره سوار الى مسجد زینب عبد الله بن مسعود مور اجازه ته وروسته نبی علیہ السلام او دی اصل کې عبد الله بن مسعود ته کوته لاړه پیغمبر د صدقې ترغیب ورکړي او د خاوند ته ویل ګورې چې نبی زمالدار متغری نو تلال چې د نبی علیہ السلام نه تاسو کا نو که زما صدقه پتا کیږي نو بل ولې ورته تعالی بدل کو عبد الله بن مسعود کو شهر نه کې ځان نه جوړوي وی خدای زما وی خدای لاله چې خدای وته مخه بالواسطه تاسو کا دا خدای ما شرط دي چې خدای مال زکات یا صدقه راکړي مراد زینب عبد الله بن مسعود خدا تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زيادة زينب ولا أي زيادة زينب يقول كما لا صديق وصاحب تبي ما بنخه وجود رسول الله مبارك تقصد مخلص نيسا في صدد عبد الله بن مسعود بن عم يأذن لها فأذن لها قال يا نبي الله إنك عملت اليوم بصدقتي وعندي حلي تالي لما قالت وتصدق به بي زعمت المسعود زوج ما بشي لدي خذنها لبل خذي بشي ولده بولدينا ولده لا أحق من تصدقت به عليهم ذي مناسب فنسبة نور فقال صدقاء بالمسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم نقول مولانا ما هو قانون درسوي ده زوج وزوجه وبل زکات ورکولی اصلي مسله هم نقصه او په دې زمانه کې زموږ علما فتوا نه ورکوي دا مسله په خبره خو رسیدلې ده لیکن دا مو په نفي صدقه محموله په فردینا او په دې کې دلته کې ولدتي ورتوي ولدتي نه مراد دا بچي مجازات دي کنه اصل کې اولاد عبد الله بن مسعود او خپل بچي شي نو نفي صدقه ده زیات مستحق خاوند دی او زیات مستحق بچي دي او د خزر خاوند لپاره زیات مستحق خزر کې غریب او بچي نو نفي صدقه مراد او که پر دې اخلي نو اشکال په مشتا لو څه څه شي خیر ذلك نفقه والبصيشة. بسم الله الرحمن الرحيم.